بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب سيدنا نو دا موږ وقال قيس بن الحتيم چې دا شروع کړو نو بدیګه دا سو شعرونه پاتې شو نو تاسو وای دا په کم بار باندې یادو ده که هیرو ده کم یې ده په بار طويل باندې ها فعول مفاعيل فعول مفاعيل فعول مفاعيل فإني في الحرب الذروس مكوكل بإقدام نفس ما بعد تلوي في السماح رشاءها متى يأتي هذا الموت لا تلف حاجة إلا سأرت عديا والما فلم أزع ولايات أشياخ جعلت إزاءها فإني في العرب الزروس مؤكل بإقدام نفس ما أريد بقاءها فإني في الحرب حرب تلنو داخو جنگتوي أو حروب جمدا الزروس معنى سخ جنگو سخت مشکل مؤکل وکل یوکل توکید سپرت کول سپارل اقدام نفس اقدم يقدم اقداما پیش قدمی کول ما اريد اراد يريد اراده اراده کول بقاء بقي يبقى فاني في الحرب الزروس مؤکل وی ما بشک زو في الحرب الزروس پسخ جنگونو کې پسخ جنگ کې مؤکل ما تسپارل شوی دي سپارل شوم زو باقدام نفس د خپل نفس په پیش قدمی سره ما اريد بقاءها زو اراده نه لرم د بقا داغه مطلب دا کنه چې کله هم جنگي سخت جنگي نو زه دا نه یم چې زما نفس ته پکې باقی پاتې شي بلکې زه دا شهادت غواړم نو ما د بګیدا حواله شي چیرته مخ کې ځم نو زه همیشه لپاره په جنگ کې پیش قدمی کوم او شدګي غم نو فإني في العرب الزروس مؤكل بشک ز په سخت جنگ کې سپارل شوی م به اقدام نفس خپل نفس مخ کولو باندې ما اريد بقاءها زو اراده نه لرم د باقی پاتې کول دي اذا ما اصطبحت اربعا خط ميزري واتبعت دلوي في السماح رشاءها اصطبح يصطبح اصطباحا باب افتعال نه په معنا سهار مال شراب سکلو ته ویلېږي خط يخط خطا په معنا درخ کودلو باندې میزر دا په معنا د ایزار باندې پرتوک ته وي واتبعت اتبع يتبع اتباعا معنا ورپسې کول دلون ادلای جمع دا بوکې ته وي فی السماح سماح سخاوت رشاءها ارشیتنی جمع دا او رسی ته وي اذا مصطبحت اربعا خط میزری وی کله چې زه د سارې مالي یو څلور ګیلاس شراب وڅښم که نه نو خط میزری بیا د خپل دغه چې نه دا دغه خط میزری راکاږي خطونه پرتوک زما واتبعت دلوي في السماح رشاءها او ذا تابع کوما ورپسې کوما خپل بوکا په سخاوت کې سره د دې رسینه مطلب دا کنه وای چې کله د ساري مال شراب وس کم نو بیا پزان نه پویګم پرتوک کته پزما کا باندې راکاګه ما واکر ته وبس بلا راګي او چې زمانه سوک غواړي نو په سخاوت کې وسره زمانه وبغواړي او زول را بوکا وغرسه ولوم په سخاوت کور کوم په مکه بیا نه مزه شراب مسکري پزان کله پویګم اذا مصطبحت اربعا خط میزري کله چې ساري مال یو څلور ګلاس شربت وس کما دا شرابو نو خط میزري بیا راکاږي پرتوک زما سره راکاږي جدا کرخ راکاږي نو پس مکه باندې واتبعت دلوي او زور پسې کوم یعنی ور کوم د خپل بوکا فی السماح په دغه کې په سخاوت کې رشاءها سره داغه د رسینا متى ياتي هذا الموت لا تلف حاجه لنفسي الا قد قضيت قضاءها متى ياتي تن وانا راتللو موت اموات جمرت ویلا تلف دغه لف یلوف نوم راځي لا فیلوف باب نسخرین سره به معنا کمول حاجتون د حاجات جمع ده او یا لا تلف جننا باب فعل نه به معنا ضایع کولو الا قد قضيت قضاء يقضي قضا پورا کول
متى يأتي هذا الموت لا تلف حاجة وکله چې دا مرګ راځي نو لا تلف حاجة لنفسي نو زما د نفس لپاره څه حاجت نه مومي. متى يأتي هذا الموت کله چې دا مرګ راځي زما د مرګ لپاره زما د نفس لپاره څه حاجت نه مومي الا قد قضيت قضاءها مگر ما داغه چې زد می پورا کړ مې زه هغه پورا کوم. مطلب دا چې کله هم دا مرګ ما ته راځي کنه نو قضا هر ټیم مرګ ته تیار یم دانش چې لکه مرګ په ما بس راشي او زور تم چې راځو تیار نه یم. متى يأتي هذا الموت لا تلف حاجة لنفسي الا قد قضيت قضاءها کله چې هم دا مرګ راځي لا تلف حاجة لنفسي نو زما د زړه لپاره څه حاجت نه مومي زما د نفس لپاره څه حاجت نه مومي الا قد قضيت قضاءها مگر ما دا هغه لرم پورا کړی د مرګ دا. سأرت عديا والختيما فلم أزع ولايات أشياخ جعلت إزاءها. سأرت مقشه ثارث معنا دغه ثار يثار بمعنى دغه باندې ثار يثر بمعنى قصاص غستل. عدي د نکنم د ختیمی د پلان نوم ده. فلم أزع زا يزيع بمعنى ضرب يزرمونه. ولاية أشياخ د شیخ جمع بوډا ته وي جعلت إزاءها. فثأرت عاديا والخطيمه ما د خپل نکاح او د خپل پلارو د نکاح می عادین او د پلار نه ختیم داغه بدله می غسلا. فلم أزع ولايه اشياخ نو ما د خپل مشرانو هغه ولایت نه ځای کړي جعلت اذا چې زای قائم مقام جوړ کړ شمه مطلب کوم منصب چې ما د پلار نکاح پر خودل نه نو ځای کړي نه بلکې داغه ز قائم مقام سي جوړ شوی ما. سأرت عاديا والحتيما فلم أزع وما بدلاغ السلیدا د خپل نکاح عادي والحتیم او د خپل پلار حتیم فلم أزع ولايه اشياخ نو ما نه ځای کړي دا خپل نکاح د خپل مشرانو هغه دغه ولایت جعلت اذا جزاء قائم مقام جوړ کړ شمه. وقال الحارث بن هشام ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمرو ابن محزوم دا حارث ابن هشام چې نه د ابو جهل رورو دا غنه لکه حارث ابن هشام دا عمرو ابن هشام نو مو دا حارث ابن هشام نو نو د لاول چې نه کافرو او په جنگ بدر کې د تختیدلو بیا ورستو په الله پاک رحم کړه مسلمان شو په جنگ بدر کې دی ولې تختیدلو دا غي کارګزاري دل کوي خپل د دلتوب خبرې کوي دل کې زول تختیدلو نو دا په بحر کامل باندې دی خو ما ته پدې چې په بحر کامل کې خدای خبر چې کمی تفعیلی متفاعل درې پیری نو متفاعل تاسو لول جوړ کړئ متفاعل الله يعلم ما تركت قتالهم قرمز بدی علمت إن أقاتل واحدا أقتل ولا يزرر عدو فيهم طمعا لهم ورزي بمكوى وكتيبة لبستها بكتيبة حتى إذا التبست نفذ تقص الرماح قافیه پکې نه پیژنم بھائی قافیه پکې کومه په لولي کې مثبتی پکې سره قافیه ده حروف القافیه په کم دي دال پکې حروف قافیه ده او د دال نو ورستو پکې دا دال پکې روي ده او یا پکې وصل نور پکې سشته لري د او تاسیس وغیرہ نشته پکې او حرکات القافیه پکې مجرا ده دال باندې پکې مجرا راغله نور روي مطلق ته مقید ده روي مطلق ته موصول لك باللين لك بالها موصول مجرده ده مردوفه ده مؤسسه قافیه پکې صحیح حساب ده جی متدارک تولې زګر په ساکنه په منځ کې الله يعلم ما تركت
قتالهم حتى علوا فرمزبدي وشممت ريح الموت من في مأزق والخيل لم تتبددي قاتل واحدا اقتل ولا يزرر عدوي مشهدي فصددت عنهم والأحبة فيهم مرصدي وكتيبة لبستها بكتيبة حتى إذا التبست نفست لها يدي فتركتهم تقص الرماح ظهورهم بين منعفر وآخر مسندي ما كان ينفعني مقال نسائهم وقبلت دون رجالها لا تبعدي الله يعلم ما تركت قتالهم حتى علوا فرسي بأشقر مزبدي الله جو تاسو پیژنئ الله اسم لذات الواجب الوجود مستجمع لجميع صفات الكلام المنزه عن النقصان يعلم علم يعلم بمعنى پویدل سمع يسمعون بمعنى پویدل ما ترکت ترک يترك بمعنى پر خودل قتال د قتل قتال جنگ ته ویل کی حتى علو علا يعلو علوا بمعنى بلند کېدل او چتېدل فرس افراس جمع فروس جمع شاه سوار ته وي است وي باشقر يشقر تازه وینه وتل او مثبت چې نه دا دغه ته وي زګته الله يعلم ما تركت قتالهم الله ته پته ده چې ما د پیغمبر علی السلام سره او د صحابه کرامو سره جنگ نو پرې خوتله یعنی زه تختیدل نه وم حتی علو فارسی تر دې پورې چې غالب راغل زما په اسماني باشقر مزبدي په زګ ولویني سره په تازه ویني سره مطلب دا کنه چې هغه په ما باندې وینه ورولې نو ما زما پر اسمان دی هغه چې نن لکه زې زخمی کړو ما زما اس زخمی کړو په تور باندې او بنيزو باندې وهلو او زګ ولوینه داغینه راوتله نو زګه تختیدل ما سمینو پر خدل الله يعلم والله پاک ته معلوم دي یعنی قسم دی یو قسم لا چې ما ترکتو قتال او مانو پر خدل داوی سره جنگ او د صحابه کرامو سره په جنگ بدر کې تختیدل کنه حتی علو فرسی تر دې پورې چې غالب شولو زما بده اسمان دی باشقر مزبدي باغه ویني سره چې زګ والا وشممت ريح الموت من تلقائهم في مازق والخيل لم تتبدد وشممت شم يشم بمعنى بويول سنغاول ريح الموت ريح مفرد رياح جمع هوا ته وي موت اموات تلقا دا طرف سے بلګي مازق دا اسمه مازق دغدم ازق يزقو نصران دا ضربه يضربونه په معنی تنگ زي اسمه ظرف ته خيل خيول استوي لم تتبدد يتبدل تبدلا باب تفاعل بمعنى متفرق کېدل وشممت ريح الموت من تلقائهم او ما د مرګ خوشبو محسوس کو د مرګ هوا می محسوس کړلا بوی می کړلا د دوی د طرفنا فی مأزق باغتنگ زیګه والخيل لم تتبددي او په داسې حال کې چې دا اسونه نو متفرق شوي مطلب دا دی کنه چې لکه په دغه تنگ وخت کې د جنگ په دی وخت کې زما چې نن د دوی سره لکه اسونه د یو بل نه جوړ شینو دو په جمع په ما باندې عمله وکړه نو ما دا غونه د مرګ هغه خوشبو محسوس کړل جوړ و تختینم دی مرګ می ته بوی کو وشممت ريح الموت من تلقائهم او ما بوی کو د مرګ هغه خوشبو د مرګ هوا د دوی د طرف نه فی مأزق پاتنګ زیږي په جنگ په مقام کې والخيل لم تتبدد واسنا دا نو متفرق شوی دی ولنا وعلمت اني ان اقاتل واحدا اقتل ولا يزرر عدوي مشهدي علمت علم يعلم بمعنى سمع يسمعون دا پوهیدل اوقات القاتل يقاتل مقاتل جنگ ولو اقتل قتل يقتلنا مجهول څخه دا مضارع مجهول ولا يزرر ذر يزر نقصان مشهدي شهيد يشهدون مصدر ميمه وعلمت اني ان اقاتل واحدا ما تبت وكتلذا
ما دا معلومه وکړه چې زه یوازې دلته کې قتل کړل جنگ وکما نو اقتل قتل بشما ولا يضرر عدوي مشهدي او زما حاضر دل به زما دشمن ته نقصان ونه رسي مطلب دا کنه کما جنگ کړم وې نه تختیدلې نو زه به مرشه او دا بلکه په صحابه کرام باندې به فرق نه راغله نو مالک صاحب کې فائدہ او تخته نو زه ته کو تختیدم وعلمت ما تپته اني ان اقاتل کچته ما جنگ کړه واحدا یوازن اقتل ذب قتل کړل شوما ولا يضرر عدوي مشهد او دي زما دي حاضرې بعد دشمن ته نقصان نه رسوله فصددت عنهم والاحبه فيهم بیا ما تاسو فيهم نه فيهم ولې دا چې بیا تفعیلنا برابرېږي طمعا لهم بعقاب يوم مرصدي وذل لګیدا پرې لهم باندې پیش کړه د خدای غلط کړه ده ځکه چې تفعیل برابرېږي نو میم په دې پیش څه ضرورت ده فصددت عنهم صد يسد بمعنى ركا وهلو عنهم الاحبه احبه حب يحب هذا حبيب جمع حبيب جمع احبه دوست او ملګری دی طمعا مفعول له ده يوم مرصد زیر انتظار ته ویل کېږي او مصدر میم کې دي شي فصددت عنهم والاحبه فيهم طمعا لهم بعقاب يوم مرصدي فصددت پس اعراض میں وقو داغینا رکاو شم داغینا والاحبه فيهم مرصدي او داغی آغا ملګری هغه د دو په انتظار یعنی محصور کړیو د دو دوستانو طمعا لهم د پاره د تمی د دو یعنی د دو په امید باندې بعقاب یمن د غورز په عذاب باندې مطلب دا دی چې لکه ما خو د دونه اعراض وکړو خو د دو هغه ملګری چې نه دا نور ملګری لکه 70 کسان خو صحابه کرام نیولیو کنه 70 کسان صحابه کرام نیولیو کنه په جنگ بدر کې او دا هغه نور ملګری چې نه دا لکه نیول شي د دې انتظار لپاره چې دوی ته عذاب ورکړي واښو به معنی ها فصددت عنهم ما اعراض وکړو د دینه والاحبه فيهم او د هغه نور ملګری د دوی صحابه کرام سره مرسل په انتظار کې یا د محصور کړل شي محصور بند کړل شي طمعا لهم بعقاب يوم پدې ته ما دا لپاره چې دوی ته په ورځ کې عذاب ولور کی پدې پوښوي وقال الفرار السلامي دغه فرارم ځکه چې دیم د جنگ نه تختیدل یو پیرا نو د خپل بادری په دې کې بیانې وکتیبه لبستها بکتیبه حتى اذا التبست نفست لها يدي واو بمعنى رب کتیب مفرد د کتایب جمع ده لخر ته ویل کېږي لبس یلبس تلبیسا معنی ګډوډ کېدل ملاوېدلو بکتیبه لخر حتى اذا التبست دغشو نفست نفذ ينفذ معنی سند وهلو جارنا سند وهل وكتيبة لبستها بكتيبة حتى إذا التبست نفذت لها يدي وما سچل وکو وکتیبه او ډیر جماعتونه فوجان ډیر جماعتونه لخرې چې ما هغه د یو بل سره میلاو کړلو یعنی ډیر لخرې ما ډیر فوجان ما د نور فوجانو سره میلاو کړل حتی اذا التبست کله چې هغه د یو بل سره میلاو شولو نو نفست لها یدي ما راغې نه لاسونه سړوالو مطلب دا چې لکه هم په جنگ او سوزه تراو تختیدم وکتیبه ډیر جماعتونه واو بمعنی ربا ډیر لخرې لبستها چې ما یو ځای کړی وي هغه کتیبه د بل لخر سره حتی اذا التبست کله چې دا لخرې دی بل سره یو ځای شولې نفست لها یدي نو ما داغې خپل لاسونه سن وهلو مطلب زه تیر علما فترکتهم تقص الرماح ظهورهم من بين منعفر واخر مسند فترکتهم ترکیت کو بمعنی پر خودلو تقصو وقص يقص بمعنى ما تول رماح درم جمع نيزي توي ظهور دا ظاهر دمنم لا توي منعفر دا انعفر انعفارا عفر چې دا خاورې ته ویلېږي مطلب دا چې لکه باجی پکې د خاورې سره ملو شو را غورځېدلی واخر مسند اسند اسناد معنا ډډه وهلو نه فترکتهم تقص الرماح ظهورهم وما پرې خو د هغه په داسې حال کې چې نيزي دا غوم لاګانې ماتې کړې وي تقصر رماه ظهورهم چې ماتې کړې وي نيزو دا غوم لاګانې من بين منعفرين په دې کې بعض څه چې پس مکه باندې پراته و اخر مسند یو بعض بګې چې هغه ډډې لګولې وي
مطلب دا چې لکه زمانه د لخر د ملګری هغه داسې د کړو چې لکه بعضې په ځمکه باندې او بعضې لکه یو شي ته ډړولی او بعضې بل شي ته ډړولی لکه څه پکې مړه وو جوار راغورځېدلي او څه چې پکې زخمیان وو نه پاڅېدلي چې خو یو څیز ته ډړولي او ځان یې راغونډ کړی فترکتهم تقص الرماح ظهورهم وایي ما پرېښودلي وو هغه تقص الرماح چې ماتول به د دغه نیزو ملاګانې د دي من بین منعفرین په دې کې بعضې داسې وو چې هغه په ځمکه باندې پراته وو آخر او بعضې پکې داسې وو چې هغه ډډه لګولې وه ما كان ينفعني مقال نسائهم وقتلت دون رجالها لا تبعدي ما كان ينفعني نفع ينفع بمعنى نفع ورکولو مقال دا خبرنا مصدر ميمي ده قال يقولون مصدر ميمي ده نساء خجدا امراه جمع من غير لفظه وقتلت قتل يقتل معنى قتال کول دون رجال رجال د رجل جمع لا تبعدي بعد يبعد بمعنى دخل دا ما كان ينفعني مقال نسائهم وقتلت دون رجالها لا تبعدي وينفر نقل لما دا خذو دي قول لا تبعدي لا تبعدي دا لکه عربیان چې دي کنه کله چې با لکه دی خذو دا سړی چې نن دا به د کولو په جنگ باندې را پارولو وی لا تبعدي وی د جنگ نه ته چتونه تختین لری دینه کی تعالی را جنگ لری دینه کی یعنی لری ونه تختی د جنگ نه مطلب ونه تختی نو ما مال د خذو دی قول نه فرانک لږه ځکه زه تختیدل او ما وقتلت دون رجالها او کله چې زه د دې سړو مخې ته قتل کړی شوی کله دې سړو مخې ته قتل کړی شوی ما كان ينفعني مقال نسائهم نفرانک ما د خذو دی وینا کوي وینا اخر کې لا تبعدي چې متم تخته وقتلت دون رجالها چې زه قتل کړی شوی د دو سړو مخې ته لکه پوه شوې به دې باندې ښځه چې ته مړ شوی نو د ښځو دې قول چې لا تبعدي ته دې لرې نه شي که نه لرې دې نه شي یعنې خلک چې ورک مشي نو دې قول به ماله بیا فایده د ښځو نه ورا کړی پوه شوئ پوره دی راکه ویم بسې